अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله ورفعه الله رب العالمين جدا سمر مخلوقات پیدا کړي نو په دې ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی انسان ته ډېر لوی فضیلت او شرافت ورکړی دی. د نور مخلوقاتو په نسبت باندې الله انسان ډېر افضل او اشرف ګرځولی او دته په ټولو مخلوقاتو باندې درجات او مرتبه ورکړي ده. نو لکه څنګه چې الله دته د ټولو مخلوقات په نسبت باندې درجه ورکړې ده او افضل یې ګرځولی دی، نو دکه شانتې الله دته ښه شکل صورت هم ورکړی دی او په ډېر ښه شکل صورت هم دی الله پیدا کړی دی. الله قرآن کې په خپله فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وی چې ما انسان په ډېر ښه شکل صورت باندې پیدا کړی دی او دته ما ډېر ښه شکل صورت ورکړی دی. تاسو وګورئ چې د انسان نه علاوه دا حیوانات وګورئ او دا څومره حیوانات چې دي، څوک په سروربولي ګرځي او د چا شکلونه چې کوم دی هغه بدرنګ سپي ته وګورئ، د سپي شکل څومره خراب بدرنګ شکل دی. که خر ته وګورئ خنزیر شولو، نو دا حیوانات چې کوم دي دا بدرنګ دي، دا خنزیر بدرنګ څومره شکل دی، لیکن رب العالمین په دې مخلوقاتو کې انسان ته ښه شکل صورت هم ورکړی دی. اوس که انسان یو سړی د انسان په ځای باندې که دی سپی پیدا شوی وی نو ده به څه کوي؟ که خر پیدا شوی وی څه به یې کوي؟ په خر باندې ټوله ورځ خلک کارونه او بارونه وکړي او هلته کولی دي، لیکن په دې ټولو کې الله چې دی انسان ته ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. نو لکه څنګه چې الله انسان ته په ټول مخلوقات فضیلت ورکړی دی او شکل شبات ورته ښکلی پیدا کړی دی، نو دکه شانتې الله ورته ښه عقل او فهم هم ورکړی دی. الله انسان ته عقل هم ورکړی دی او دی چې کوم دی ښه او بد باندې پوهېږي. پیریانو کې هم عقل شته دی، شعور شته دی، فرشتو کې هم عقل شته دی، لیکن الله چې څومره پیغمبران را لېږلي دي نو هغه
پیریانو کې دي او فرشتي چې کوم دي د الله مقرب مخلوق دي دا دواړه مخلوق دي خو په دې مخلوق کې الله ټول پیغمبران انسانان کې را لېږلي دي پیریان او فرشتو کې دي را لېږلي بلکې فرشتي دا آدم چې کوم دی د دې بني آدم مسجد جوړ کړی رب العالمین چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ نو فرشتو ته وویل چې ته سجده وکړئ دای بني آدم ته وویل آدم علیه السلام ته چې ته فرشتو ته سجده وکړه بلکې فرشتو ته یې چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو د دې نه دا معلومه شوه چې الله په ټولو مخلوقاتو کې صرف انسان دا ډېر هغه فضیلت ورکړی دی او دا یې اوچتې درجه او اشرفې ګرځولی دی په ټول خان چې الله دا دومره انسان باندې مهرباني او احسانات چې کړي چې په ټول مخلوق کې افضل ګرځولی دی او اوچتې مرتبې ګرځولی او پیغمبران دې کې رالېږلي دي او د انسانانو نه پیغمبران نو بیا دلته پکار دی چې څه وکړي دی به نهایتي عاجزي اختیاروي او دی به تواضع کوي او د الله د دې نعمتونو او د دې احساناتو شکریا ادا کوي دی به د الله تعالی ته هغه وخت چې کوم دی اطاعت ګزاري او تابعدار وي بعضې خلکو ته الله تعالی مال او دولت ورکړي دنیا ورته ورکړي نو په ده کې یو خطرناکه روحاني بیماري پیدا شي چې هغې ته غرور او تکبر وایي وروڼو غرور او تکبر دا دومره خطرناک روحاني بیماري ده چې دا په دنیا کې هم سړی تباه کوي او رسوا او ذلیله کوي او په آخرت کې کوئی تباهي او رسوایي یقیني ده غرور او تکبر غرور تکبر څه ته وایي بل سړی د ځان نه لاندې ګڼل ځان نه سپک ګڼل ځان نه چې کوم دی خراب ګڼل او ځان ته اوچت کتل چې زه اوچت یم او زه پوه یم او زه داسې یم او زه داسې دا صفت چې په چا کې دا ډېر خطرناک صفت دی وله الکبریاء فی السماوات والارض قرآن کې وایي چې دا کبریایت او دا غرور او کبر تکبر دا الله لره کبریایت دی چې هغه د اسمانونو او د ځمکو مالک دی اسمانونه هغه پیدا کړي ځمکې مالک دا خو دا غرور تکبر د هغه لپاره پکار دی اوچتوالی خو د هغه لپاره پکار دی او بل دی راځي چې الکبریاء ردایي الله فرمایي چې دا کبریایت او دا اوچتوالی بڑائی دا زما سالت دی یعنی زما صفت دی او څوک چې ما نه خپل دا سالت راکاږي دا صفت چې بني آدم ځان کې راولي نو هغه سره څه کوم ذلیله کوم او خوارو مې او په دنیا او آخرت کې تباه کوم ډېرې کړي دي نو وروڼو موږ چې چاته الله تعالی مال ورکړي دولت ورکړي دنیا ورکړي نو هغه کې غرور او تکبر پیدا شي هغه کې غرور او تکبر پیدا شي اوچتوالی پکې پیدا شي او هغه چې کوم دی نو چې تا ته الله مال او دولت درکړو دنیا یې درکړه نو دا خپل ضروریات د زندګي کو استعمال یا کوه لیکن په دې کې به الله بلار کې اوم چې کوم دی هغه ورکړي ځکه چې مال الله درکړی دا خو نه ته پیدا شوی په خپله او په ټول مخلوقات کې دا فضیلت هم الله درکړی او دا ښه شکل صورت هم الله درکړی او دا مال او دولت هم الله درکړی نو چې الله دا مال دولت درکو نو ته به د الله شکریا ادا کړي او په دې کې به ته د الله په لار کې ورکې او صدقه وکې خیرات وکې او دا به د الله په لار کې وکړي او د الله شکریا به ادا کړي بعد خلکو ته الله تعالی مال او دولت ورکړي دنیا نور خلک ورته سپک ښکاري او د الله په لار کې خرچ نه کوي
دا خپل ضرورت کی زندگی کو استعمالی بلکہ داغی کا زیادہ پر فضولیات و مال استعمالی اگر سیزون و مال استعمالی خپل معلوم ہے کہ اگر جہنم تدخلو لا رہا لیکن خپل غرور اور تکبر اور اللہ بلا نو اللہ کے نوالی ای مالا نہیں پاتی بالکل خالیلہ سے پاتی لا دولت بندی بالکل داسی جو دولت نہ ہویا اسخابی خلق ہو لیکن اللہ کے پدی و جوال چیو غرور مال و دولت اللہ ورکڑے غرور بھی دے کر اور بیاد اللہ پلا کے خرچ کے یو سارے ہوئے مادار وادی ہو کہ وادی کو نیوزل دا خدا خاون پر ناسی روٹے ہو پدی کی گسر کی یو ملنگ رالی یو خیمار رالی ہوئی دا اللہ پنم مانی سرا کرے او اوگے مو روٹے ہی راکے نو دی خد جلی دا پاسی دا دا پلیٹ کی ساچون خانون کسی چلے وی سریع پا گسر کی دا ملنگ راگلے دے دا خیمار راگلے دے اگر دا اللہ پنم سرا کرے نو دا خیر روٹو وی کی دا وی کی دا مال زمانے ماں گھٹرے دو ماں راکڑے دے اور کسی کو فقیران بانجو پا محتار بنا کی دا وی فقیر راگلے دے خپل کاربت فقیر ہو مسلم اکل کار کو لذات المفید اللہ مال ورکڑے غرور تکبر دے ہو اور بیاگتا اللہ بنو مانے صدقہ تو بیاگتا خپل کار بکے یو سورہ دیکھے تیری چنے دی خد کامن پمس کی خفگان پیدا شو چپکلش رو تنازع حتی چی طلاق شو آخری دے طلاق ہو سو مدہ پس چی دے تیرہ شو ندی خدی دے او بل سری سر نکاح ہو آگا سڑے پیر ماندار نومدک کشان کی وزن با روٹی ناستی لکڑا مخین خامزن روٹی کلو پا کسا کی او مسکین والو اینا اللہ پا نمانے سرم بس دا خدا پاسی دا او سشے ورطا پکان ورطا وی چیز چرتا دی ویرا مسکین راگلی سوال دا اللہ پا وشا پشا باورکا شمزا روٹی ورطا و پیسی ورطا و سیدنو ورطا بندی چی رسول کری چی بار تنی دا دروازے بکری دا چیوی قتل اوہو دا خدا بلکل بی حواسا چیوی دا راپروتی خواهد راگل چی دا خدا نیسان چی بو جاگا پتا روچا دا کری دا کی خواهد ساید وی ولی کسی سچلو شتا خو عجیبا مانتا نو کسی ورطا کری دا خپلا چستان مخی زمائی و خانون دیر مالدارو اللہ ورطا مال دولت ورکڑو ندکا شانتی روٹائی تناسو لکا داماو تاچی ناسو او کسا کی ملنگ رالو او سوالگر رالو چی ماتا دا اللہ پنو سرا کے سجے رکھے نو چو امام ورکون زمان خان ہوتے جی کی دا مور پخل کار بکے نو ایسا چی اس لانما نو امام داگنا تنازل آلو مادی طلاق مانگشتو نو مانتا سر نکاو کار وی دکا شانتی چی دارما نو دا زمان آغا خاوندو چی آغا مخینے و ما فقیر تر روٹے ورکونا اور زیمان کب تحقل کار ہوگئی اگر آگا خیر و فکرو نو زاکی لو کتو نی زمان طبیعت خراب شروع ذکر خاون ورطا سوئی وی تا تا پتاشتا چی زسو کم وی زا آغا فقیری ما چی آغا تاسو دا خورانو کئی اور ما تکیرو کو استاد شامان چی مانا کم بس آغا سا آغا فقیری ما لازم آدار کم دا من آغا ما دولت وانشتو اور دی فقیر تے وقت آگئی اری مانا پڑے چی تا تا مال و دولت اللہ در کرے دو تو دا اللہ پلا کے ستا دا معاملے اور دا اللہ پلا کے دنیا معاملات کی ہوتا لگے فضولیات لگے نواد خالی آفائی لیکن دا اللہ پلا کی نہ لگے جمعہ جمعی نور کے مدرسہ نور کے غریب مسکین دے آگا نور کے خواہ کے نصر گاؤنی دے آگا نور کے غریب خواہ نال تار تیری دا اللہ پلا کی نور کے اللہ جی کم دے آگا چلے نمگی اوکا سو معلوم وغیرہ خبر کولے سے یو سریونی مالدارو دا دیگارو کارو کے روسوس او پدی حیات آباد کے بیلوی بنگلی او گاری مونی مال دولت ناگریوی وی دا خبر کولا چه وی ما اگریو تیلے کسی ناگا خان دی سنگا ناگرہ تو دا کسا ہو وی خواز آخری دا تیلو آتا کہ مو یو گاری اگرشتو خلق دارا نیتو مال گاری کنتا جسواتو خواز آخری
نو چې هلته مو نوې ګاډی واوښتو 0 میټر نو هغې وویل چې ما هغه نیک ته وایي چې خان نیک وایي دا چابي والا او د الله نوم واخله او ستا لیکه هغه ورته وایي چې وایي زه داسې ګاډی اخلم چې بغیر د الله د نوم نه سټارټ کېږي ما پې وایي په بلا روپۍ ورکړي دي او پیسې مې ورکړي دي نو دلته اوس دې بیوقوف ته ښایي چې دا روپۍ چا درکړي دا پیسې چا درکړي دي دا مال هنر چا درکړی دی نو وایي زه داسې ګاډی سټارټ کوم چې هغه بغیر د الله د نوم نه دا کېږي نو هغې وویل چې ما ورته وایي چې زه خان ګاډی غرق شوی وایي امانه چې راځو داسې اکسیډنټ نه وکړو وایي زه خو بد شوم نو وګورئ ګاډی هم تباه شو دی بس لږ ډېر وګرځېدو څه چلو شوی کورونه هم ترې لاړل دولت هم ترې لاړل ځمکې هم ترې لاړل او وایي بیا یې د مردان په اړه کې خیر غوښتو او کوڅه په کوڅه ګرځېدو او خیر غوښتو چې مال او دولت درته خدای درکړي نو بیا به عاجزي کې د هغې به شکریا ادا کړې او دا اکثر به دا کړې چې د هغه مال د الله په لار کې صرف شي هغه ځای کې صرف شي چې د الله په لار کې رب العالمین په انسان باندې مصیبتونه او تکلیفونه او دا بیماری خو راځي نو چې تکلیف او مصیبت راشي د هغې ختمولو لپاره موږ کوششونه کوو چې یاره دا مصیبت په څه شي بیماري راشي په انسان نو هغه ډاکټر ته ځي حکیمانو ته ځي علاجونه کوي لکه دنیا دارالاسباب ته چې بیمار شي نو هلته به ځي ډاکټر نه به علاج کوي حکیم نه به علاج کوي لیکن دا تکلیفونه او مصیبتونه او بیماري راولي څوک الله یې راولي او الله یې لرې کوي إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا الله تعالی چې چاته نقصان ورسوي کاغه عام تکلیف او مصیبتي یا بیماری وي نو څوک فلا کاشف له هیڅوک هم نشي کولی الا هو سوا د هغه درکړي نو چې هغه درکړي نو هغه ته متوجه کېږي څه وکړي الله مال او دولت عبادت پکې د الله یاد پکې ذکر اذکار پکې مال دولت درکړي د الله په لار کې صدقه کې نو د صدقې کولو د وجې نه الله تعالی ستا مشکلات بیماری دا چې کوم دی ختمه کړي چېرته مشکلات مصیبت راشي تا د الله په لار کې خرچ کړی وي صدقه وکړي نو الله به څه نه وکړي دا مصیبت او تکلیف نه به ختم کړي بالکل خلاص به دې کړي مصیبت نه به خلاص کړي ځکه الله تعالی د الله په لار کې چې ورکړي نو هغه دا شکر که د الله باندې بني آدم قرض وي الله د بني آدم قرض په ځان زیات نه کړي فوراً د هغې بدله ورکړي تکلیفات راغلي د مسلم انسان لپاره تکلیف خو په هر چا راځي او چې د الله په لار کې دې ورکول کړي نو تاسو وګورئ چې تکلیفاتو کې ورکړي یو ښځه به د هغې زوی و او هیڅ یو زوی و هغه اقلوته بېټه چې ورته وي دا یو زوی دی هغه چېرته روغ شو یا وتښتېدو لاړو نن سبا چې کوم دی زامنو ته هم چې دی پلاران وایي چې نصیحت کوي نو بیا وتښتي لاړ شي پټه لکه دا موبایلونه مو ګوره یا دا موس کوه دا فلمونه مو ګوره یا غلطو دوستانو سره مه کښېنه نو یا خو چې دی درسته وباسي یا چې دی خپله چېرته تښتېدلو لاړو یا ورک شوی دا مور ورپسې ډېره خفه وه چې خدای زما یو زوی دی او دا یو چې کوم دی لاړو دا به څه کوم خاوند یې کوم خامه نو کله به یو عالم ته تلو بزرګ ته چای دعا وکړه چې زما زوی روغتیا وکړي کله به بل ته تله کله به بل ته تله دعاګانې یې خبرونه وکړي یو ورځ دا ښځه ناسته ده کور نو روټۍ خوري یوه نوړۍ لقمه پاتې شوه یوه لقمه نوړۍ په دې کې فقیر اواز وکړو چې وږېمه او روټۍ راړئ دې وایي چې خدایه ما خو ټوله ختمه کړه روټۍ شته دی نه زه دا یوه نوړۍ خو به ورکړم راووته او دا یو نوړۍ ورکړه چې واله بابا دا یو نوړۍ هغه واشه دعاګانې وکړي او ورته وایي دا خو واله خو ما ته دعا وکړه زما چې کوم دی زوی روغ شوی دی دا یو زوی دی ما ته دعا وکړه چې هغې ورته دعا وکړه هغه محتاج سړي په دې کې څه کوم چې زوی پیدا شو کور ته راغله مور جارې خدای چرته وي او ډېر دفعه
یو ورځ دا مور زوی ناسته نو دا زوی دې مور ته د دې خپل د روکېدو هغه کیسه بیانوي. پلانکي ځای ته لاړم وایي مورې یو ځنګل کې روان یو دښتو بیابان کې وایي چې څه ګورو وایي زمری را مخامخ شو شیر مخ چې شیر مخ را مخامخ شو وایي بس داسې خوله یې وازه کړه چې بس څنګه زه خوله کې واخیستم وایي بس داسې دپاره مې یو کس رالو ټولو ورسره چې رالو یو شخص چې دا شیر مخ یې ووهلو هغه یې اخ وویشتو او زه د هغه شیر مخ د خولې نه راوغورځېدم او چې راوغورځېدم بس رامان راغی زمری خو لاړو ختم شو. دې سړي ته ما وویل چې ته څوک یې وایي ته نور څه ونه وي راته یې ویل چې لقمة بلقمة لقمة بلقمة د لقمې د نوړۍ په بدله کې نوړۍ ستا مور چې کوم دی هغه مور چې کوم دی هغه فقیر ته یو لقمه ورکړې وه چې د الله په نوم وایي آیا ورته هغه ته دعا وکړه زوی د مصیبت چې د شیر مخولې نه خدای راوځو د شیر مخولې ته چې لاړ شو بیا خو بچ کېدل یقیني دي بیا خو چې الله دې بچ کېدل دا ولې د الله په نوم باندې هغه یوه نوړۍ ورکړې وه ځکه د الله د زمري د خولې نه زوی چې کوم دی بچ الله بیا داسې کوي الله ډېر جنتي بادشاه دی. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وایي چې انا اغیر منکا وایي زه ستاسو نه زیات غیرتي یم خو وایي الله اکبر مني وایي الله بیا زما نه زیات غیرتي ذات دی. هغه بیا داسې نه کوي چې ته د هغه په لار کې څه کوې نو هغه د هغې نه زیات بیا غیرتي دی چې ته د الله په لار کې غیرت وکړي نو الله بیا تا نه زیات غیرتي دی هغه بیا تا سره ډېر څه کوي او زیات غیرت خو موږ ته لږ رانږدې کېدل پکار دي. واذا سألك عبادي عني فإني قریب. الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې که دا بني ادمان زما په حق کې تا نه تپوس وکړي چې زه چاته نږدې یم او که لرې نو زما د طرفه دې بندګانانو ته وایي فإني قریب زه نږدې یم بندګانانو ته اجیب دعوت الداعی اذا دعان زه د ستاسو دعاګانې قبلوم ستاسو ذکر قبلوم ستاسو صدقات قبلوم اذا دعانی چې تاسو مانه څه دعا ووایئ زه هغه قبلوم نو چې زه ستاسو دعاګانې قبلوم او ستاسو مشکلات حل کوم نو فلیستجیبوا لي نو بیا زما تابعداري وکړئ ولیؤمنوا بي په ما باندې خو موږ خو د الله نه لرې تښتو هغه ذات چې هغه غیرتي ذات دی او هر څه د هغه په دستې قدرت کې دي مشکلات راولي او مشکلات درکوي دولت هغه درکوي او دولت درکوي نو د داسې ذات نه موږ لرې تښتو موږ قربت نه کوو موږ قرب او اتصال نه کوو بغض کوو لرېوالی دې کوو عبادتونو کې کوتاهي لرېوالی دی په ذکر اذکار نه کول لرېوالی دی د الله باندې یقین ساتل لرېوالی دی د الله په لار کې چې کوم دی مال نه خرڅ کول لرېوالی دی دا ټول لرېوالی دی که نو بیا به موږ څنګه کوو چې تا ته الله تعالی دومره راکړی نو بیا الله په مشکلاتو کې بیا دا چل کوي دا شانتې یو بله ښځه وه ځنګل کې روان و ماشوم ورسره په غېږ کې ماشوم ورسره په غېږ کې و شیر مخ چې وکړه نو ماشومې په ځای وغورځول منډه یې کړه شیر مخ راغی هغه ماشومې په خوله کې واچو دی وی چې الله یا الله دا به څه کېږي زما ماشوم مړ شو بدرې کې یو اسمان یو سړی را روان دی توره ورسره ده بچه شیر مخ ته نږدې شو هغه ماشوم وغورځولو بس منډه یې کړه هغه سړي هغه ماشومې واچو هغه ښځې ته وکړي چې دا ووایه اوهو الله تبارک وتعالی ورته وایي ته څوک یې وایي زه د اووم اسمان فرشته یم وایي زه چې کوم دی مقرر شوي یم چې څوک وایي چې الله یا الله خیر وکړي او یا الله زما دې مصیبت بچ کړي نو بس الله راته وایي چې شابه لاړ شه مدد یې وکړه لاړ شه مدد یې وکړه وایي بس تا ته چې دا وکړو بس الله دې وي بس رانه یو خو دا وجه ده او بل دا وجه ده چې دقه شانتې ته یو ځل ناسته وي روټۍ دې خوړه او چې لږې روټۍ شروع کړه نو محتاجه سړی راغی نو چې محتاج راغی به تا ټوله روټۍ غونډه کړه هغه محتاجۍ ته دې ورکړه د هغې په بدله کې الله تعالی د هغې خپله خولې نه جوړ شو کولو هغه فقیر ته دې ورکړه محتاجه ته دې ورکړه
داغي په بدل کې الله ستا د ازوی چې داغي شیر خوراک و نوړی وا داغي نو شکر ته واپس دا الله دې ته من بس کو رب العالمین کو عجیبا یو ذات ته چې لږ نږدې شي زموږ مالونه ډېر کم وي چې داغه مال دولت په کوم دی هغه د الله په لار کې دی او ګوره دا مال او دولت چې درکړې دي او ته د الله په لار نو دا خو ته ځان ته په آخرت کې جیدادونه جوړې په جنت کې ته جیداد جوړې دا خو ته جیداد جوړې د دنیا جیدادونو ته هغه منډې ترې وکړو منډې ترې دي سبا شپه او ورځ نه ګورو ګرمي اخلي نه ګورو باد باران نه ګورو منډې ته ولې چیر بانګا واخلم موټر واخلم ځمکې واخلم کارخانې دي هغه سید دپاره منډې ترې چې هغه فاني دي ختمېدونکي چې دنیا ختمېدونکي خو په دې کې ټول څیزونه به ختمېږي نو د هغې څیزونو په لیکن چې کوم ابدي ژوند دی چې هغه د آخرت دی والآخرة خیر وابقى چې آخرت ژوند دی نو هغې ځای لپاره جیدادونه جوړول پکار دي او هغې ځای لپاره جیداد جوړول هغه په دنیا کې دي چې ته عبادتونه وکړي نیکي وکړي د الله ذکر وکړي الله مال دولت درکړې د الله په لار کې خرڅ کړي دا ستا لپاره په آخرت کې چې څنګه ته مړ شي د دنیا نه لاړ شي نو د ژوند مرګ نه پس بیا به ځې هغه جیداد هغه بیا ته استعمالې الله به ته کوم یو معامله کوي په دنیا کې به ته الله ښایي چې الله د هغې په بدله کې ګورې چې تاسو کړي د هغې مرګ نه مخکې کوي چې کم سړي نیکي عبادتونه د الله په لار کې خرج هغه د الله د مرګ نه مخکې کوي چې ستا دا بدله ده دا شته دی زما محترم عزیزان زموږ مالونه چې هغه د الله په لار کې صرف شي نو دا مصیبتونه او تکلیفونه او دا چې کوم دی بیمارۍ ته خو به علاج کې هلته به ځې لیکن مجربه نسخه او مجربه روحاني علاج دی هغه د الله په لار کې هغه چې دی ورکړه سبا الله به د مشکلات نه بچ کړي او صدقات نه او دغه نه به چې بیماري نه به بچ کړي الله به در باندې رحم وکړي خو لږ چې کوم دی الله ته ځان کې به غرور او تکبر نه راولي ځان کې به اوچتوالی نه راولي لکه ما چې کوم دا واقعات بیان دا یو ډېر خراب صفت دی او انسان بسې تکبر بسې د نبي علیه الصلاة وسلام یو نږدې صحابي حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی سلمان فارسي دا د نبي علیه الصلاة وسلام یو نږدې صحابي او په یو وخت کې د مدین ګورنر نو څه کسان تللي وو ضرورت یې ونه لاړ ورته کې چې ویې کتل یو ښېدلی غونته کټ پروت دی او داسې پکې اوده دی څوک او څادر یې ټول یا څادر هم داسې کیرل ښوېدلی و او د کټ د لاندې څپلۍ داسې ښېدلي زړې پرتې وي نو دا خلک چې لاړ نه ویې کتل چې یاره دلته خو شته دی نه خو دا څوکیدار پروت دی هغه یې خوځولی دی هغه ډک کړی و کتل یې ویا څنګه چل دی ویل موږ خو گورنر صاحب ته راغلي سم څه کار دی او څه کار دی بس هغه د بالښت د لاندې نه پن او کاغذ رانیستی هغه کې چې کوم پینونه اوس دا وکړي ګلونه کاغذ یې راغلی د پن اوس وایي څه شی دي وایي زمونږ دا پکار دي دا پکار دي دا پکار دي د دې ضرورت ته هغه لیکلي وایي دا وایي او دننه چې کوم دی لاړ شي هغه خزانه او ورته یې ته مونږ ګورنر سره ملاقات وکړو خادم یې هغې دا پوه شو چې دا خادم دی هغه دا پوه چې دا څوکیدار دی دا خو هسې یو خدمتګار خادم ورته وایي ته مونږ ګورنر سره ملاو ستا کار نه دی دا خو د ګورنر کار دی ته هم ته څه لیکل کې وایي وایي ته خو خادم یې ورته وایي چې امیرالمؤمنین یا ګورنر ولې د قوم خادم نشي کېدی وایي ولې څوک وایي زه هغه سلمان فارسي ګورنر یم که نه اوهو ګورنر د ښېدلي کټ کې پروت دی گورنر د ښېدلې څادر یې په ځان اچولی گورنر د وړاندې څپلۍ چې کوم دی ښېدلي دي د دې وخت ګورنران وزیران نه وو د دې وخت ګورنران وزیران نه وو چې شل کسان ترې مخکې او شل شاته پو 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 څه چلې ګورنر
دی پوپونګانو مونږ چې کوم دی آخرت راته خراب کړی دی دی راته خوی خراب کړی چې الیکشن کې وانه سره والم پاشم ودرېږم چې رانه مخکې پوپونګاري او شاته پوی دی پوم 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 مونږ سم پوم پوم او داسې وزیران را باندې راشي چې د تقریر نه مخکې وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین خبرې کوي نو زه دا عام خبرې نه کوم ایاک نعبد د دې په معنا پوهېږئ تاسو دې وکړئ چې دې معنا څه ده ایاک نعبد و ایاک نستعین دا هر مانځ کې بني آدم د الله دا د خپل بندګۍ اظهار کوي غلامي یا الله ایاک نعبد یا الله خاص موږ ستا عبادت کوو د بوتانو د حجر د انوار د سپوږمۍ خاص ستا عبادت و ایاک نستعین یا الله خاص موږ ستا نه امداد غواړو استعانت نستعین د استعانت نه دی استعانت معنا ده امداد غوښتل نو ایاک نعبد یا الله موږ خاص ستا عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص د ستا نه چې کوم دی مدد غواړو نو په خوله خو خیر دی ووایه لیکن اصلی کار د عمل دی چې واقعي د الله عبادت پکې نو زموږ وزیر اعظم صاحب وګورئ په خوله کې ایاک نعبد وایي چې ګور ګردواره کې ناست دي او منظر کې امامانو سره ناست دي هر څه نه کوي چې د جومات کې تاسو افتتاح د جومات هلته وایي چې ایاک نعبد او هلته بیا هلته ناست دي نو د دې جملې خلاف شو که نه شو او هلته وایي چې استعانت د ستا نه غواړو یا الله او بیا بېرته په ملکونو باندې رسېدونه امدادونه غواړي بیا خو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا نو ته الله عبادت کې منظرونه به نه جوړې سیکان کسی به نه کې هلته به ټلۍ مانو ته نه وې هغه سندور به نه لګې نو چې ته وایې ایاک نعبد بیا هلته دا چل کې نو ده ته څه وایي موږ خو چا باندې کفر فکري ده لکه د منافقت په خپله چې کوم دی عمل داسې دی د عموما یو وطن او بیا استعانت چې کوم دی مطلب او بیا داسې دا هغه کار دی نه نه ورونو داسې به نه کوي چې ته دعوه کوې د الله د غلامۍ پوره به چې کوم دی د الله غلامي به اختیار دی پوره به بیا وایي چې او دا چل دی نو خبره مې دې پورې کړو چې هغه ګورنر و د دې په شان د دې زمانې ګورنر نه نو ورته وایي چې ښه او دا خو عجیبه ګنتاخي نو هغه ورته یې ولې خادم چې دی د قوم گورنر او وزیر د قوم خادم نی ځکه گورنر شو څه چلو شو د قوم خادم یم قوم ته به خپل حق ورکوم نو بیا یې ورته وایي چې انسان څه دی اوله نطفة واوسطه وایي په اول کې هغه کې نه دا سنت کې ده سنت دی کې واضح کې نه ده واضح ورنصیحت دې وخت کې خو که د خلکو ته وایي چې زه داسې ډېر دغه باطلي مانځه نه وروستو ګورم 1500 ځلې آیتونه دغه وکړه نو بیا به ډېر ښي کښېنه واز او نصیحت وکړه وکړه داسې او نه ښې د مونږ سنتو ته ټیم ورکړو ښې دي او مونږ ماته تاسو کېدی چې مېلمه یې خفه نه شي مونږ هم سنتو ته ټیم ورکړو ښې دي الله دې وبخښه نو بیا ورته وایي چې انسان څه دی د انسان ابتدا د نطفې نه ده د داسې نطفې نه ده چې ګنده ده چې د سړي نه وځي نو په اودس کار نه کېږي غسل به ورته کوي او په منځ کې څه دي خېټه ټول د ګند نه ډکه ده خوراک چې دا وي ټول د ګند نه او اخر څه دی اخر چې مړ شي چې په قبر کې کېږي نو دا خېټه باندې چینجي ولري ډېر یو نیم چې د هغه به بخلې خدای به بده کړې کنې اکثر چینجي ولګي نو چې دننه ټول هر څه وخوري بدن نو بیا دماغ ته چینجي ولګي بالکل داسې چې وپړسېږي او سخاب ویونه او دا چینجي منجي شي وایي دا انسان دی اول د داسې نطفې نه دی چې ګنده نطفه ده غسل نه بغیر چې دی اودس باندې کار نه کېږي منځ کې چې کوم دی خوراک یې ګند دی چې ته لاړ شې اودس ماتې ته څه درنه وځي شات او سیوان او امرودان خو درنه نه وځي بلکې څه وځي ګند وځي او په قبر کې زنداني نو داسې یو سړی چې اول او اخره منځ کې او اخر دا حل وي نو هغه به څه غرور او تکبر وکړي هغه ته غرور تکبر پکار دی ځکه الله قرآن کې وایي چې ولا تمش فی الارض مرحا ولا تمش فی الارض په ځمکه باندې عقل کې مه ګرځه په عقل کې په ځمکه مه ګرځه چې دا به غرور او تکبر ځکه چې که ته په ځمکه باندې
د غرور او تکبر د وجې نه ګرځي نو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نو ته خو په دې خپل غرور او په دې عدل باندې نه خو ځمکه شلولی شي او نه د غر په شان دې اوچتېدی چې ټیټېدی شي نو چې ځمکه نشي شلولی غر په شان دې نشي کولی نو بیا ولې کوي نو ځکه رحمان بابا څه وایي که په قدر و قیمت بدل اسمانې که په قدر و قیمت بدل اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې که ستا قدر و قیمت زما ته رسي په سره